نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخليلك وصفيك وآله وأولاده وأزواجه وبارك وسلم عليه. دا اوم درس جوړیږي زمونږ په مسله د علم غیب عطوی جزئی د خدای جل وعلا شانه د خواص او د نازولو بندګانو د اسباب په اثبات کې. چونکه مونږه د درس نه وړاندې یو مقدمه ذکر کړې وو، هغه مقدمه مونږه مشتمله ګرځولې وه په 10 نقطو باندې، 10 نکات ورته وایي. په هغې کې 3 نکات د خداوند متعال جل وعلا شانه په توفیق سره مونږ په تفصیل بیان کا. سیګنل په بن کې چې دا شی بیان نه کوي. پنن درس کې کاله توفیق را کو ان شاء الله د 3 نکاتو او خر وضاحت وکړو. النقطة الرابعة سلورم نقطة في بيان طريقة كتابة الدعوة في مسألة علم الغيب. پدې مسله کې بعد خصم سره منکر سره معترض سره دعوه څنګه لیکي. نو ما خو خپل د خپل علم مطابق یو 2 دعوی جوړی کړی دي. په دې به اختصار نه کوي که خدای تعالی ته وس درک او د دینه په وجیز او مختصر الفاظو کې تا تعبیر کولای شو، او چې مضمون پکې دغه ذکرې الفاظ چینج کا بالکل اجازت دی، مختصری کا. دا دسه دعوه نه ده، یعنی دسه الفاظ نه دي چې ګینه دا چرته مخکې علماء یا فقها یا مفسرین ذکر کړی دي او ما دا غینه نقل کړ، نه، بلکې هغه چې په کوم الفاظ او اثبات د علم سید الکائنات ته کړی دا غینه ما یو ترتیب ورکو، دعوه می ته جوړه کا. مضمون هغه دی، عقیده هغه ده، مسله هغه ده، الفاظ و تما خپل وضع کا. دعوه بداسې لیکي چې علم الغیب العطوائي على بعض المغيبات للنبي والولي. علم الغیب چې عطائی دی او بعض مغیبات باندې دی چې دا غینه تعبیر مونږه په جزئی سره کوو. پرونه یو ملګری چټرا کو چې تاسو دا کلی علم د باری تعالی ته وایي، دا خو قسم د علم حصولی دی دا کلی، او علم د باری تعالی خو علم حضوری دی. نو ما دا غي جواب پرونه کو چې کلی نه مونږه مراد کلی منطقي نه اخلو. نو فلا يرد ما تريد یا ما يرد. دا و بداسې دی چې علم الغیب العطوائي على بعض المغيبات، علم غیب عطائی په بعض مغیبات باندې، للنبي والولي د خدای تعالی د نبی د پاره علیه الصلاۃ والسلام او د الله جل وعلا شانه د ولی د پاره، ثابت بالآیات القرآنیه والاحاديث النبویه واقوال علماء الشریعه. دا ثابت دی په قرآنی آیاتونو، په احادیثو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې، او په اقوالو د علماو د دې شریعت غره مطهره باندې. دا یو دعوه شو.
بالفاظ دیگر دسم ویلې شي علم الغیب العطوائي الجزئی لنبینا ولبعض الصلحاء. علم غیب عطائی جزئی زمون د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم وشرف وکرم د پارا او د بعضی نور صلحاء د پارا ثابت بالکتاب والسنه، دا ثابت دی په کتاب د الله پاک، په سنت شریفه او کریمه د سید الکائنات، واقوال العلماء من المذاهب الاربعه، او په اقوال د علماو د 4 مذهبونو مون فقها شارحین د حدیثو او محدثین مفسرین داغي د 4 مذهبونو د دغه علماو نه مونږ علم غیب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته بعضی صلحاو ته ثابتو. ومن نسب الشرك لقائله فهو اولى بالشرك. او څوک چې دغه علم جزئی عطائی مثبت او قائل ته د شرک نسبت کوي د ارامی او لو مستحق دی په دغه فتوا د شرک په خپل په مستحق دی. دا خو زمونږ دعوه شو. په 2 طریقو سره مونږ دعوه ذکر کا. اوس هم دې مسله کې د خصم دعوه نو هغه واضحه ده، بس کتابونو کې هم صراحتا لیکلي چې دی غیر الله ته نه د علم غیب جزئی قائل دي نه د کلی قائل دي. 2000 بیاناتو کې هم دا وضاحت کوي چې نه جزئی شته او نه ورته کلی شته او علم غیب خاصه د باری تعالی ده. زمونږ په دې مسله کې د بعضی منکرینو سره بحث راغلیو بیا مناظره مو ټاکلې شو، بیا چې هغه وخت راغو نو د ټیلبن په کندو مندو کې پټ شو، په نظر نه ښکارېدل. مونږ ورپسې په لاره دوکانونه ورسه چاڼ کباړ خاني خو نه ښکارېدل. کم ځای چې لیکلی شوی نو هغه ځینه تښتېدلي و، فرار ہونے میں کامیاب ہونے لگی. نو هغې مونږ سره په دې مسله کې چې کومه دعوه لیکلې وه او رالیږلې وه هغه دا وه چې علم غیب خاصه د الله تعالی ده، او څوک چې نبی علیہ السلام لره علم غیب ثابتوي لکه صوفیانې چې ثابتوي نو جاهل او مشرک دی. دا دعوه وه. عربي خو ورځي نه د خلق او د کسب په مسله کې چې زما دوی سره مناظره راغه نو ولته ورته ما ویلو چې ګوره نفي د فعل او نفي د کسب د عبد نه دا کفر محض دی، او د غستاسو عقیده د افتراء علی الشریعت ده، تقلید د یهودو دی، تقلید د شیطان دی، او دا مخترع ده، مستحدثه ده. او چې د استمداد مسله راغه ماته مطالبه وکړه چې زه په عربي کې دعوه کړم، مولای په عربي غخکاری عربي کې دعوه کېده. نو بس همدغه کوچانه پختوی لیکلی چې علم غیب خاصه د الله تعالی ده، څوک چې نبی له سلام لر علم غیب ثابتوي لکه صوفیانې چې ثابتوي ته چې دا ورکه متفرد دی په دې اثبات کې. الکه دا صوفیانې چې څنګه ثابتوي دا چې د سلور مذهبونو فقها او مفسرین او شارح الحديث ذکر کړي دي. ګنزبه مباحث او اتیو کې به ان شاء الله بالکل میډیا تخکارا مخې تکید چې د صوفیان ثابتوي کدا مفسرین او شارحین او فقها او اراکین د دین علما او ذمہوار او ذمہدار خلکو ثابت کړي. نو دی دغه دعوه کړي او د دې بل دعوه چې هغه د دې کتاب کې ذکر ده تحفة المناظر ما سره دواړه شته، اردو علم شته، پښتو علم شته. خو چون کې دوی په دې مسله کې د وهابیانو سره اتحاد لري، اغیم نه کلی منی او نه جزئی منی، او کرستمی دا غبازي کول کړي او غور کې متفرد او باقی وهابیان دغه هم دا خبرې کوي کوم چې دا یارانی کوي. نو تحفة المناظر کې اردو والا چاپ دی او مکتبه عمر فاروق رضی الله عنه، صفحه دا 413.
پدې کې د علم غیب په مسله کې د منکرینو دعوه ده عنوان لگئی علم غیب جزئی کا عقیدہ بھی درست نہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے کسی طرح بھی قائل نہیں ګوره د دعوه ده چې موږ د سید الکائنات د علم غیب په یو طریقې سره قائل نه یو نه کلی نه جزئی او بیا بریکٹ ورکړي اور اگر ہم جزئی کے قائل ہو جائے تو بریلوی کلی مشرک اور ہم جزئی مشرک الیاذ بالله نو دا د دې دعوه شو چې دی د حضور صلی الله علیه وسلم د علم غیب په یو طریقې قائل نه دي نه کلی نه جزئی چې کوم مثبت او قائل په طریقې د کلیت دی هغه ته د کلی مشرک لقب ورکي او څوک چې مثبت او قائل په طریقې د جزئیت دی هغه ته د جزئی مشرک لقب ورکي نو دا د دې دعوه شو په دعوه باندې تنقیح پکاري ښه اصلاح د داوی به ور سره کې دې ته تنقیح وایي ښه ځکه چې ګوره کتاب الدعوه هدايه کې ذکر دی ولا يقبل الدعوه حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره دسه مجهول دعوه څوک نه قبلي چې علم غیب خاصه د باری تعالی د علم غیب خو اقسام لري تاسو په خپل لغوي او شرعي او اصطلاحي ته تقسیموي اوس کم یو یادي ته چې علم غیب خاصه د باری تعالی د غیر الله ته ورکول لکه صفیان چې ورکي او ثابتي دغه سړی مشرک او جاهل لکم علم غیب یادي ولا يقبل الدعوه هدايه ځان سره ولګي کتاب الدعوه هدايه وستا په دې دعوه بس کو تنقیح وکاو اوس بددي صفائی کو اصلاح کو درست کو به بحث نوړان دی با په دعوه د خصم تنقیح شروع کی ولا يقبل الدعوه حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره او بل دا چې ګوره هدايه کې ذکر دی وی تنقیح په دعوه باندې ذکر کې او دعوه به ذکر صفا کې لأن فائدة الدعوه الالزام د دعوی د وضع فائدہ سوی الزامی په خصم باندې خو بواسطه اقام الحجه په واسطه د قائمولو د دلیل وی د دلیل په واسطه د اقامت د دلیل او د برهان څخه کوي الزام کوي نو چې د دعوی د وجه الزام کوي والالزام فی المجهول لا يتحقق الزام په مجهول کې دا متحققیږي نه دعوه دی مجهول ده دا معلومه کې فی جنسه و قدره څنګه به کې ته چې یاره علم غیب خاصه د باری تعالی د نو زه په تنقیح کوم او تنقیح بدا سي کې ورته استاسو دا دعوا پدریو جملو په یو حکم باندې مشتمل ده د دې دعوه په درې جملو په یو حکم مشتمل ده کم دعوه چې موږ سره غمخ کې چې ما بیان کړ د دې د پښتو دعواغه یادوم دعوه کې دا لیکلي دي چې علم غیب خاصه د الله تعالی ده دا یو جمله شو او په دې جمله کې ابهام دي تعین د علم پکې نه دی شوی ځکه علم غیب په شهادت د اکابرینو د دیوبند په دوه قسمه دي علم غیب په شهادت د اکابرو د دیوبند په دوه قسمه دي نمبر 1 علم غیب کلی محیط ذاتی پوښی او دې تنه تعبیر په علم غیب شرعي سره کوي او دوی تنه تعبیر په علم غیب ما فوق الاسباب سره کوي لکه زبوس حواله د فتاوی فریدیه جلول دل درکم هغه علم غیب تقسیمي یو ته علم غیب ما فوق الاسباب وي دي تشریعي و اصطلاحي وي کې سبب پکې ني او دا خاصه د باری تعالی ګرځي او دویم علم غیب جزئی عطئی او دي ته علم غیب لغوي وي چې دا د حواسونو د بداحت د عقل نه فوق او بالاتر وي نو دی خو داوا کې سوی علم غیب خاصه د الله تعالی ده
نو تعین د علم غیب کړي چې کوم علم غیب یادي علم غیب خو تاسو د اکابر په شهادت سره منقسم دي قسمین ہوتا کوم علم غیب خاصه د باری تعالی ده نو دلته بیا درې شقونه جوړیږي سو شقه جوړیږي درې شقه شق بنوي شق مصدر راځي ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبه الخ دا شق دی په معنی د حصے د صورت راځي ده دلته درې شقونه جوړیږي یو شق صحیح دی او دغه دوه شقونه سدي دا باطل دي بلکې باطل نه مفزی الى الكفر دی وتوایا اول شق چې هغه صحیح شق دی هغه سدي هغه دا دی چې تاسو دا وخت دی چې علم غیب خاصه د باری تعالی ده دی کې صحیح شق کم یو دی نو صحیح شق دا دی چې مراد د علم غیب نه علم غیب کلی محیط تفصیلی ذاتی قدیم غیر متناهی دغه مراد شي نو دا خو محل د نزاع نه دی دا د دې مثبت خو هیڅ کم نه دی نو دا ورکه صحیح شق دی کداغه د علم غیب خاصه د باری تعالی دعوت دی او دا ستاسو دعوی چې علم غیب خاصه د باری تعالی ده که مراد دغه علم غیب چې علم غیب کلی ذاتی تفصیلی محیط الکل قدیم غیر متناهی دا خو محل د نزاع نه دی پوه شوي دې قسم کې خو نزاع نشته نو مونږ د دې قیل او مثبت لغیر الله یو او محل د نزاع ځکه نه دی زمونږ دعوی ته ګوره چې مونږ داوا څنګه خې د مونږ داوا د دغه علم کړي د غیر الله ته نه نو کستا مقصد دی چې علم غیب خاصه د باری تعالی د دغه علم غیب یادې نو ما خو داوا کې دغه نه دی ثابت کړي کنه پدې کې خو نزاع نشته کنه زما داوا مصرحه ده په ایجابي جزئی باندې زه خو د ایجابي جزئی قیلم او د دې د مکتب فکر د علماو دا کتب چرواله نو هغه په دې مسله کې ګوره مستریب دي ښه ما درته مخکې ویلو چې دی مختلف دعوی کړي مختلف تقسیمات کوي عباراتو کې استراب دی بعضی وخت کې دې څه کوي سلبی کولی کوي لکه منظور منگل سے حواله می درکا 312 صفحه هغه سلبی کولی کړي نه کولی منی نه جزئی منی دي ته سلبی کولی وای په مرتبه د لا بشرط شی کې ولاړ دي او بیا عجیب خبره ده عجیبه نقطه درته خیمه دا ګوره تحفة المناظر د منظور منگل صاحب دی صفحه 312 وا 413 صفحه وا دلته عجیب خبره کړې ده ښا دلتا وی ہمارے جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جزئی علم غیب کے قائل ہے یہ تسامح ہوا ہے وی زمون کم اکابر علماء چاغه د دې قائل دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته مونږ علم غیب عطی جزئی منوي دا دغینه تسامح چې شمپوشي شوی ده از استرګي پټی کړي دی بس دځه ور کړي دی وی دې ته اعتبار نشته وی زه خو نه جزئی او نه کلی تور یو باندې قائل نه یم دې نقطې تم خیال شو د دې نه څه فهميږي دې نه دا فهميږي چې د منظور منگل سے پنځ باندې کچا تسامحن بت سجده ولګولا نو دا تسامح دی مشرک وته موای دا کفر نه دی دا مطلب شو کنه لکه مخکې خود اول چې څوک جزئی ثابتې جزئی مشرک چې څوک کلی ثابتې کلی مشرک نو په شرک او کفر کې تسامح بیا نه چلیږي ښا اوس چې تداوی چې چا د جزئی غیب عطی ثابت کړي یا تسامح ہوا ہے نو سمانه چې کچا تسامحن شرک کو بس معاف ته خیر دې جانې دو دا مطلب دی خو دغه مطلب شو کنه
جهل او تسامح دا ګوره عذر شرعي نه دی او شریعت کې دا عذر نه دی. ایمانیاتو کې عقایدو کې جهل دا مقبول نه دی او دا عذر نه جوړیږي چې دا تسامح شوی دا او بس داسې دا به یو سړی صفات الباری بوت تور کی تسامحا تبسوي چې دا شرک نه دی. مشرکانو غټول سترګې پټې کې او د خدای تعالی صفات راواغستو بوتانو ته ثابت ک هغه هم تسامحا دا کار کړی دی کنه. دا ګوره دغه تعویلات دا پدې کې نه چلیږي ښه. دا سه هغه مشهور متل وی خپې مې ورته بوته کړی دی کنه حقیقت خو درته ما کړی و کنه. کله کله دی دا کسی کوي ګوره ښه د استمداد مسله چې راشي پشد او مت سره منفي کوي او په قایل د استمداد په اهل القبور د شرک او د کفر فتوی لګي خو جرأت سره لګي او چې کله ورته بیا په اثبات کې به تور الزام د دې د اکابرو د کتب او اشعار وي چې ګوره تنوی سیب لیکلی دي یا شفیع العباد خذ بيدي انت فی الاسترار معتمدی. ګوره حاجی امداد الله مهاجر مکی سیب لیکلی دي یا حبیبی کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے سخت مشکل میں پنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. نو سوی وی دا خو د شوق دا خو شوقیا شعار دی دا خو د شوق نه ویلی دي توجید قول به مالا يرضى قائله کوي ویلی غدي او دغه پکې توجیهات پکې دی بیانې الک صریحی الفاظ دی خذ بیدی مجھے ہاتھ سے پکڑ لو لاس نمیونس دستگیری میو کا مدد میو کا صریحی الفاظ دی وینا د استمداد او استغاثه نیت نو سلی شاشی 20 صفحه کې خدا لیکلی دي چې صریحی الفاظو کې نیت ته اعتبار نه وي دا خو صریحی الفاظ دي کنه. فریاد رسو مشکل کشاو راو رسیگو مدد میو کو لاس نمیونیسا او ته نه دا نیت نه ولو صریحی الفاظو کې نیت ته اعتبار د کمزې نه راغی. نامی لیکلی شرح د حسامی د یو سړی نیت او اراده دا وی چې زوایم الحمدلله رب العالمین خو بغیر د نیت بغیر د اراده نه په جبه جاری شو انت طالقون ثلاثه ودا صریحی الفاظ دی پدې کې نیت ته اعتبار نه خزه متعلقه به ثلاثه شو. نو چې صریحی الفاظو کې دی وی چې خذ بيدی وانت فی الاسترار معتمدی او مشکل کشار او رسیګو مدد می وکاو فریاد ہے نو دې کې بس تعویلات او پیوندونو پرتګونه ورتا چی راځي پدې پښتو پوي شوي نو دا چې وی چې دا اون سے تسامح ہوا ہے نو دا تسامح ورته وای په شرک او کفر کې تسامح کار نه کوي ښا دا دغه عقیده وا خو ته دا کابر په لار باندې نه روان ځکه دا څه خبري کې او دا سړي کړي دي او دا متویلش چې بصیر کې حمدالله سیب لیکلی دي چې کل من سعى في نقض ما قتم من جهته فسعيه مردود. د یو شی اتمام ستا د جهت نراغه ستا طرف نه دغه اتمام وشو اوس ته واپس د نقص کوشش کې دا سعی ستا مردود ده دا اوسکار نه کوي ستا د کور خلق علم غیب عطای جزئی منلې اطلاق دا تعین په کړه د جزیم په کړه اوس ته سعی کوه کنه سعی د مقبوله نه ده دا مردود علیک ده. دی قاضی شورح یو فیصله کوله بصیر کې بابا دم لیکلی دي یو سړی اول اقرار کړي او بیا انکار کولو وی هغه ورته وی چې قد شهدا علیک ابن اخت خالتک انکار مکوا ستا د ترور د خور زوی پتا گواہی کړي دا اوس بچر تخلاصيږي نو مغه شوګنه د ترور خور سوک وا مور وا او دا غیز وی سوک شوم دیش پوینه شوی ستا د ترور د خور زوی پتا گواہی کړي دا اوس بچر تخلاصيږي قد شهد علیک ابن اخت خالتک نو د ترور خور مور او د مور زوی هم دیو یعنی یو ځل دی اقرار کړي اوس انکار کې اوس خو نه خلاصيږي اوس به څنګه خلاصيږي نو دی باندې د ترور د خور زامنو کتابونو کې گواہی ورکړي د منلې دي اوس د دی وای چغی کنه اوس دی وای چې دا تسامح هوا ہے دا تسامح ده دا تسامحات اوس کار نه کوي منظور منګل صاحب
او بل خبره دا چې ګوره په خپلې دا تحفة المناظر د الزامن به وته دا بیا پیش کېخه په خپلې په دې کې په 73 صفحه کې لیکلي دي کولو الفاظو کې ښه وی کافر کے کفر سے چشمپوشی جائز نہیں پوښوي یو سړی چې کافر شي کنه او کفر وکي نو بیا به داغه په تکفیر کې تسامح نه کوي بس دی وی دا غینم تسامح شوی دا او زم ور سره تسامح کوم او چې بیا د بریلیانو خوارو د غره شوی دا کولی مشرکان دي او چې زمونږ راشي نو دا جزئی مشرکان دي نو واجب انصاف دی پیګي په دې پښتو باندې او چې بیا خپل کور کې راشي نو دا څه دی ودا ویغینه دا تسامح شوی دا بیا دې مر سره تسامح کوي گزاره کوي دا ګوره 73 صفحه کافر کې کفر سے چشمپوشی جایز نہیں نو چې ته وی چې جزئی ثابتې جزئی مشرک دی نو استاد مخ کې فتوی مطابق دا جزئی مشرکان شو او په خپل وی چې د کافر او د مشرک د کفر او شرک د ټاپینه به تسامح نه کې نو تسامح دی ولی کړي دا ولی تسامح کې خو ورشه پدیم ورشه کنه او دا وای چې دا پکې لغوي مشرکان وروتل لکه دا مو وای کنه چې په اعتبار د لغت غیر الله تمنی او اصطلاحي شرعي نه مانی او ما ته په جزئی او نور ته په کلی مشرک وای خدا څوک چې لغوي ثابتې دام وای تسامح مکه خپل دی ویلي چې د کافر د کفر نه تسامح ناروا ده دا وای چې دا پکې لغوي مشرکان دي زمونږ د بازي کافر د څه وای کنه انصاف مونږ کې دی مونږ ستا کافر ته مشرک او کافر نه وایو چې د علم غیب عطای جزیره سره ومني نه وای ورته مشرکان ودی منی نه وای ورته مشرکان پوښي په خبره باندې د ګوره د دې د باز عباراتو نه څه فهميږي دعوه د سلبي کولیک دي کنه چې نه ورته جزئشته نه ورته کولیشته او باز عباراتو نه دا فهميږي چې علم غیب چې خاصه د باری تعالی دا نو هغه علم غیب دی چې ذاتی دی ګوره دې قید تخدي خدا قید نه مني کنه چې علم غیب ذاتی دی او محیط الکل وی محیط الکل سمانه خو کولی شو کنه پټول باندې حتا کون کې وی کنه دغه خاصه د باری تعالی ده او هر چې علم غیب جزئی دی عطئی دی هغه خدای تعالی بازي انبیو ته ورکی دا دیوبند کتابونو کې صفا په سکرین ذکر دي کمالین شرح د جلالین او دا چالی کلی حضرت مولانا محمد نعیم دیوبندی صاحب مدس واللهم سوک دے استاذ تفسیر دارالعلوم دیوبند دلی کلی دے گورا دیتا خوا کمالین دے او صفحہ نمبر دا اول جلد او صفحہ نمبر دا 483 منظور منگل صفتو لگولا چې سو کولی ثابتې کولی مشرک او چې جزئی ثابتې جزئی مشرک او دا مفتی او استاد تفسیر نعیم چې تفسیر بده دوره تفسیر بده د دیوبند مدرسه کې پڑھاولو هغه مولا صاحب سوی عنوان لګئی علم غیب ویني علم غیب عنوان لګئی اگر عنوان لاندې سلی کی جو علم غیب خصائص باری می سے ہے وی هغه علم غیب چې هغه خاصه د باری تعالی ده اس کا ذاتی او محیط الکل ہونا ضروری ہے هغه کې بدا قید لګي چې دا بس ذاتی وي او دا محیط الکل وي نو دغه چې کوم دی دغه خاصه د باری تعالی ده په نشي پښتو باندې لیکن یہاں آیت میں دلته آیت کم آیت یادی په کم آیت لګیدلې په یو سل نه او یا آیت د آل عمران لګیدلې دي وما كان الله ليطلعكم على الغيب پدې لګیدلې دي ولیکن یہاں دی سوي دلته خو اطلاع را غیلم خو نه دی راغلي یار ستاسو ورته وایا ستاسو د کور کتاب دی ستاسو د کور سړی دی هغه وی چې دا علم دی سوي وی لیکن یہاں آیت میں رسولوں کے لیے جس علم کا اثبات ہے دلته دی آیت کې چې د
ولکن الله یجتبی من رسله په زمن کې چې د رسول د پاره د کوم علم اثبات شوه دی वो ذاتی تو اس لیے نہیں ودا غو ذاتی زکه نه دی کې بذریع وحی ہے دی کې سبب د وحی خبر صادق راغله نو ذاتی خواغی ته اجازات د مصدر نه صدور کوي کنه واقع کیږي سبب پکې نه کنه عطا د غیر سره نه کنه نو ودا غو ذاتی نشو یعنی عطایی ہے ودا عطایی دی ودا عطایی ذاتی قید زبوس درته خایم یواد زمون دا ګیلا د منظور منګل صاحب نه ده د نغټ مولا سرفراز خان صفدر صاحبو دا غلطی غنم شوی دا جک اغم وهلې دي مونږ چې حق خبرې وکړو یره دې اکابرو پس خبرې کوي نو دا خبرې اوسم زما کابرو کې دا داخل دی دا زن د مفتی نعیم صاحب خلم چې استاد د تفسیر دی د علماء دیوبند زده خلم اوس د مقابله کې سرفراز خان صفدر صاحب مغزنا خلم ځکه د سره په دې نظریه کې مفتی نعیم صاحب سره په دې نظریه کې فقها مفسرین علما دا ټول ور سره معیدی او قرین دي زمام د عقیده ده چې علم د انبیاء علیهم السلام ذاتی نوی د بریلوی حضراتم دک عقیده ده ذاتی ورتاغي په یو کتاب کې نه دی ویلي نه تقریر کې ویلي نه وته وي ها یعنی عطئی ہے عطئی دا تعلم دے اور سوئی اور چونکہ بعض خاص امور مراد ہے بعض خاص امور مراد دی اس لیے علم کلی محیط بھی نہیں علم کلی محیط ہم نشو غرضے کے علم غیب بمان الاعم مراد ہے گورا دے علم غیب تقسیمی دو قسمون ہوتا یو علم غیب دے پا مانا اخصا خاص مانا چی محیط الکل و ذاتی دے اخاصا دا باری تعالی دا یو علم غیب دے پا مانا اعما چی محیط الکل او ذاتی دا نوی چی دے پا علم غیب پا مانا اعم ویدا انبیاء کرام متصدی دا حاصل لے پونے شوی دا چی چالی کلی دی چی علم غیب خاصه دا باری تعالی دا ناغا تبسوی چستا پا داواز تنقیح کاوما کم علم غیب یادی اوی چې علم غیب یو وی کنه به سبب پکې نه وینانه تزان ته دیوبندی سیب وی او زه به د دیوبند کتابونه پیش کوم چې علم غیب یو قسم نه د اقسام لري ستاسو بعضی کتابونه کې داوود سلبی کلی ذکر ده خو بعضی کتابونه زه پیش کوم چې هغه علم غیب تقسیم کړي دي ذاتی محیط الکل ته او عطئی علی بعض المغیبات ته اوس ته کم یو یادې لګ وضاحت راته وکوي ستا کم مراد دی کته دا وی چې هر یو ثابتول وته شرک دی تا خدا فتوی په دې مشرانو باندې ولګول همدا شان ورته پیش کې فتاوا فریدیه اول جلد صفحه 88 فتاوا فریدیه اول جلد صفحه نمبر 80 مسئلہ نور و بشر علم کلی اختیار کل او حاضر و ناظر کے عقائد والے کی وضاحت سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعمتین اس بارے میں اچھا سگنل کولو دے بن کا مناش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہے اور نور بھی مگر لباسن بشر اور حقیقتاً نور ہے اصل کی نوری خدا ظاہر ہے کہ انسان تغشار مرید لی کنا اس لیے اس کے لیے ابتدائی کائنات سے لے کر دخول نار اور دخول جنت تک کا علم کلی حاصل ہے دا سوال لکھا اور وہ مختار کل اور حاضر و ناظر ہے اگر یہ عقائد غلط ہے تو اس شخص کا کیا حکم ہے المستفتی حافظ محمد افسر گنڈی خانخیل لکی مروت 10 ستمبر 1990 کے سوال تشوی او صفحه 80 دو جلد اول فتاوا فریدیه دا او اول جلد لکھا جواب جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور سید البشر مانے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان تمام اشیاء کا علم مانے
जो कि शान नबी के साथ मुनासिब हो. ګوره یہ څوک چې نبی علیہ السلام بشر مني او بشر کې بیا سید البشر غني او هغه ته د ټول اشیاء علم مني چې د نبی د شان مناسب وي وهو الاستغراق العرفي ودي استغراق عرفي وي کما فی آتیناه من کل شین سببا لکه څنګه چې د سلطان سکندر ذوالقرنین بارک راضی و آتیناه من کل شین سببا نولتم کل شی راغلی استغراق افاده کوي خو استغراق دو قسمه دي یو استغراق حقیقی دی چې هغه نه یو جزئیم بهرني یو استغراق عرفي دی لکه تاسو تبراشی ترمذی صفحه اتیایما جل اول کې راځي یو حدیث بدر تراشی نبی له صلوات و سلام فرمای ویل للعقاب من النار. پوښ په خبره باندې نګورا عقاب کې سره غلې الف لام په داخل لې پوښ او الف لام چې په د جمع داخل شي افاده د استغراق کوي ابطال د جمعیت کوي نو چې افاده د استغراق یو کا جمعیت دالته باطل شو استغراق پیدا کو استغراق نه کم استغراق مراد دی استغراق عرفي مخصوص پوند مراد دی هر یو پوند مراد نه ده چې ویل للعقاب چې دی کې د نبی او د ولی او د صحابي او زمو استا او د هر چا پوند راشي مخصوص پوند مراد دی هغه کمی پوند دی چې اودس کې او چې پاتیش استغراق حقيقي نه دی چې ټولي پوند مراد کی دلتم دی وی چې نبی له سلام ته د ټول اشیاء علم داغه د شان مناسب ثابت شي وی وهو الاستغراق العرفي او لکه څنګه چې راغلي دی په سوره کهف کې او څنګه چې راغلي په سوره نمل کې د بلقیس باره کې چې و اوتیت من کل شی نبی آخر کې بیا سوی اور مختار کل کا یہ معنی کرے جو عربی کا معنی ہے تمام مخلوق میں برگزیدہ مختار کل د ټول غورا اور تمام امور کے مشاہدے سے یہ مراد ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں فنا مستغرق ہے اور بإذن ہی تعالیٰ دی خو بإذن اللہ قید نہ منی کنا خو مفتی سے بھی لگئی خوا اور بإذن ہی تعالیٰ بعض مناسب کائنات کی طرف بھی نظر کرتے ہیں دا خدای پیزن دا کائنات بعض یا رخونو تا نظرم کئی مشاہدہ کئی تو یہ شخص مشرک نہیں ہے. مفتی صاحب سوئی دا سړی مشرک نه دی ورنه بصورت دیگر څه دی چې داغه د شان مناسب علم نه داغې نه ورته بره مني داغې نه بره څه دی خو چې د خدای علم ورته ورکوي کنه د خدای علم ورته چا منلی دی دا د چې کوم عقیده ویله دا زمونږ ده کنه ده نو چې په دې عقیده یو سړی وي زه دیوبندي یم او زه فلاني یم او زه ډنګلي یم او زه ګلبدین او مابدین او شابدین او بیا د جزئی مشرک او د کلی مشرک فتوی لګي نو دی په مفتی فرید سے باندې ولګوله کوي نه لګوله دا دی یو او صفحه نمبر 86 را کوم دغه فتاوا صفحه نمبر 86 دا خو 80 وکنه اوس ورپسې 86 کې بیا سوال کوي ښه سوال ته کیږي بیا دغه جواب کې لیکي عنوان عجیب عنوان لگئی علم غیب لغوی انبیاء کو بقدر ضرورت دیا گیا تھا. سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین کے علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا یا نہیں؟ المستفتی سراج احمد پیرپئین و شہرہ. الجواب علم غیب کے دو معنی ہے. گورتا سر بخصم پداوه کی سلی کی علم غیب خاصه د خدای تعالی ده علم غیب خاصه د الله تعالی ده وې صبرګه کم علم غیب یادي تنقیح په داوا چې ورته کې کم علم غیب یادي ادي بخان دیو چغي به وي چې علم غیب یو قسم دی کنه علم غیب کې تقسیم چاره واسطه وي وره خ علم غیب کې تقسیم نه مني دا وره فتاوا فریدیه اول جلد 86 صفحه او علم غیب کې دو معنی ہے دو معنی غانی دي تسنګ وی چې علم غیب خاصه د خدای تعالی ده په کم معنی یادي په کم معنی یادي علم غیب ایک ما فوق الاسباب اور یہ اصطلاحی اور شرعی معنی ہے. الیک تاسو ما فوق الاسباب علم غیب غیر الله ته ثابت کړی دي مونږه ثابتو نه مونږ وایو ګوره اسباب د علم د مخلوق درې دي حواس خمسه سلیمه دي خبر صادق دی علم دی نو په حواس او په عقل سره د عقل له په حواس او په عقل سره ادراک د غیب خونه کیږي
نو موږ سوې چې دغه دریم سبب د علم د مخلوق چې وحده انبیو ته په دغه خبره صادق علم غیب حاصل دی او هغه سبب د علم دی. شرع قید لیکلی دی 122 کې دا لسمه صفحه کې سبب د علم دی. پوښي په خبره باندې نو یو دی وی علم غیب ما فوق الاسباب دی اور یہ اصطلاحی اور شرعی معنی ہے. اور سوئی گورا اور دوسرا معنی علم ان چیزوں پر جو کہ حواس اور بداحتی عقل سے بالاتر ہو اور اس کو غیب لغوی کہا جاتا ہے. د علم غیب لغوی دغه ته وای خو ګوره وحی پکې نه د ذکر کړي ښه د وحی خبره پکې نه د کړي چې وحی سره حاصل شي. پوه شئ نز محل د نزاع دغه دی چې وحی سبب د علم دی کنه دی مونږ خبره صادق دی او دی وی چې حواس او عقل سره ثابت حاسه اغه نه بالاتر وي دغه علم غیب لغوي وي او یو شرعي شو خو دغه بل چې مونږه ثابته و دوی منلې دي اغه نظر انداز ګرځي او دا ټیکار نه دي. پوه نه شئ علم غیب معنی اول کې سات دا خو اتفاقی مسله ده چې ما فوق الاسبابي سبب پکې نه حواسي او نه عقلي او نه وحي او ذاتی وي نو دی الله تعالی کې سات مختص ہے. پدې کې خو زمونږ اتفاق دی. پوشی په خبره باندې او کیوں کہ ممکن کہ تمام امور ذات و صفات اللہ تعالیٰ کا عطا ہے دی صرف علم سره سکی عطائی کېد نه مني او مفتی فرید سے به د هر څه د مخلوق د هر څه سره عطائی کېد ثابت دی. وما لكم من نعمت فمن الله علم نعمت دی کنه دی علم نعمت دی او فمن الله دا د خدای عطا دا د خدای سره عطا شوی دی. قرآن عطائی کېد ثابت دی. اور قسم ثانی انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے ته چې علم غیب خاصه د خدای تعالی دا په کم معنی لی په کم معنی دا وګ دی په معنا د پدی معنا ما فوق الاسباب او کنه د غدویم معنا چې هغه معنی لغوی ده دغه په معنی لغوی سره خاصه د باری تعالی ګرځي نو زه مشرک نه اوم دغه مفتی او دغه فتوا باز چې د شرک فتوا باندې ما اولی دغه فتوا غ ته واپس عود کوي دی په مشرک ګرځي. پوه شئ نو چې دی داوا کې دالی کې چې علم غیب خاصه د الله تعالی ده ته به وتسوي چې کم علم غیب په کم معنا او کدی وی چې کم پکې نه منم نو ورته به کمالین پیش کی ورته به ثانیین فتاوا فریدیه پیش کی. پوش پختو باندې او بیا به ورته راواړې فتاوا محمودیه اول جلد صفحه 472 نه او 472 ده. دیو سره داوا کې دالی کې چې علم غیب خاصه د الله تعالی ده ته ورته سوي کم علم غیب په کم معنی یادې او کم معنی در سره نه مني نو ورته بدرې مرتبه کې سکولاوي فتاوا محمودیه اول جلد صفحه 322 عنوان لګئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے سلسلے میں دیوبندی بریلوی اختلاف دا عنوان دی. سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کو جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی ہے یا عطائی؟ بریلوی اور دیوبندی میں اس کے متعلق کیا اختلاف ہے اور کیوں؟ دا سوال شو. الجواب حامدا و مسلیہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل شانہ نے شان نبوت کے لائق اپنی ذات و صفات و امور اخرویہ سے متعلق گورا پرون منگ ویلیو کنا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم چا دا آخرت سر لگولو دے سوئی اور امور اخرویہ سے متعلق اتنے علوم عطا فرمائے دی دا عطا کی ادنا منی گورا دمر علوم وی دا علم وطنشویلے اتنے علوم عطا فرمائے کہ دیگر تمام انبیاء و ملائکہ اور تمام جن و بشر کے علوم کی حیثیت ان کے سامنے ایسی ہے جیسے بحر ناپیدا کنار کے سامنے قطرہ کی ہوتی ہے.
نبی علیہ السلام ته الله پاک د خپل ذات او د صفات مبارکي د آخرت متعلق د امور مبارکي دومره علوم عطا کړیو چې د انبیاء علیهم السلام او د ملائکو د ټول جن او انس علوم چې راجمع کی د سید الکائنات د علم مقابله کې د څه حیثیت لري لکه حیثیت د یو قطري د یو لوی دریاب سره چراواله او بیا سوی الله تعالی کا علم ذاتی ہے دی سوی د ذاتی و عطایی دا کید ودا تاسو شرک نه بچ کی ودا تاسو یو بهانه ګرځولې د حواله سره روانې دی غدر ته زوایا چې دی د ذاتی و عطایی کید نه منی ګوره د ټولو کتابونو لګولې دي اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور اس علم کے سامنے تمام مخلوق کے علوم ایک قطرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ځکه دا ممکن او د عطایی د ذاتی سره بس حیثیت او څه تشبیه ورکی دا وګت بحث دی بیا چې دی بل صفحه تراوړي نو جزء لګولې یو عنوان غوندي حضور صلی الله علیه وسلم عالم الغیب ہے یا نہیں تو سب نے اس پر اتفاق کیا تھا کہ عالم الغیب تو اللہ پاک ہی ہے خدا برتزی و نقطہ کی بیانوم چې عالم الغیب یواز اللہ تموای عالم الغیب و شہادات دوار اللہ پاک تا یواز ہوایا د ټول غیبو د ټول مشاهدات او عالم الله پاک جل ولا شانه دی او دی دا یو ګوټه کړي بس عالم الغیب صرف یو الله دی او عالم الغیب صرف یو الله دی خدای خبر د يهوديانو جوډیس کلی د کس کی صدا لکه هغه بس کول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دیار لس آیاتونه بز پیشګم الله وی عالم الغیب والشهاده او استغفرنا ما دا ونره د عالم الغیب و شهادت صرف یو الله دی بس یو خېجی منبر ته چې گو کې لیکي کتاب کې عالم الغیب صرف یو الله دی ولی عالم الشهاده نه مني ولی الته په سوال کیږي کنه چې بعضی مشاهداتو کې غزان تم د علم قایل کنه الته خو فتوا په دعوت کوي نو بس غزیر کینچی خو ورسره کنه کله حتتون نه هنتتون جوړي پکې دغه منډي ټیک او کله څه کوي اگے دوړ پیچھے چوڑ کار کوي کله تراشل مراشل کوي نو دی وی ویتا ها بذریع وحی دی وی چې وحی راشي کنه هغه سره علم غیب نه حاصلېږي ګورا ها بذریع وحی بہت سی غیب کی باتوں کا علم وی چې وحی پکې راشي بیا غي ته علم نه وای وی د ډیر زیاتو د خبرو علم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کو الله پاک نے دیا تا دو سره بیت وی واړه ان الله تعالی اعطى حبيبه ونبيه بذريعه الوحي العلم بكثير من المغيبات اتای کېدم ثابت شو او اطلاق د علم مو شو دا اردو کې لیکل دي او غم خکار الفاظ دي ها بذریعه وحی اور د وحی په ذریعہ بہت سی غیب کی باتوں کا علم العلم بكثير من المغيبات سوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیا تھا دیا دا پارا ربی کے سرازی اعطواہ اللہ عطائی کېد پس ذریعہ دا وحی نه پس دا علم اطلاق او دا ډیرو مغیبات علم دا دی فتاوی محمودیہ اول جل 473 ذکر کړي اوس وی ته کم علم غیب یادې چې ته وی داوا کلی کې چې علم غیب خاصه د خدای تعالی ده په کم معنی کم علم غیب پوه شوي په دې خبره باندې همداشان صفحه 477 کې بیا مخ کې دی وی اپنی ذات و صفات کا علم جو کہ شان نبوت کے لائق ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کسی کو نہیں دیا عمدہ فتاوی محمودیہ دا صفحہ 477 لکھا عمدہ فتاوی محمودیہ دا صفحہ 485 لکھا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کا علم تمام مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عطا ہوا ہے عطائی کے تگورا انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بعض اشیاء مغیبہ کا انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بعض اشیاء مغیبہ کا علم وحی کے ذریعے سے عطا فرما دیتے ہیں مگر وہ جزئی ہے کلی نہیں جزئی کہہ دیو لگول کون لگول عطائی کہہ دیو لگول کون لگول خبر ختم او بیا سوئی حنفیہ کی معتبر و مشہور کتاب شرح فقہ اکبر میں مولا علی قاری تحریر فرماتے ہیں ثم اعلم ان الانبیاء علیهم السلام لم يعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم الله احیانہ
بیا انبیاء کرام په ډیرو غیبونه پوهیږي مګر چې خدای تعالی ورته علم ورکړي نو بیا کله کله پوهیږي. خبره ختم. مونږ هم دغه وایو، په دې مونږ ته خلک مشرکان وایي او بعضې یاران پکې بیا دا اعتراض کوي او کتابونو کې هم کړی دی. ښه پوه شوې؟ وی نفي د ممتنع نه کیږي، نفي د ممکن کیږي. د نبی له سلام وجود ذاتی نه دی، نبوت ذاتی نه دی. پوهیږي په خبره؟ داغه څه دي هر څه عطایي دي. نو بیا علم یې څنګه وي ذاتي کېدی شي چې تاسو وایئ چې ذاتي طور باندې له عالم الغیب ذاتي توکید لګوئ، داغه هر څه عطایي دي. او بیا وایي چې بیا داسې ولې نه وایي چې زه ذاتي طور باندې رسول نه یم، زه عطایي طور باندې رسول یم. زه ذاتي طور باندې محمد نه یم، عطایي طور باندې محمد یم. وی نفي د ممتنع نه کیږي، نفي د ممکن کیږي. ذاتی خودته ممکن نه وو، ممتنع وو. عطایي امکان وتوونو د عطایي نفي مشوي ده. دا د دې غټ غټ شيوخو کتابونو کې دا لیکلي نو مې ځکه نه علم بیا بازي باندې تبه راځي. پوه شوې؟ جواب بسي حاصل دا دی چې ګوره قرآن کریم نه مونږ د ممتنع نفي ثابتوخه. پوه شوې؟ قرآن کریم نه مونږ د ممتنع چې د سره ممکن نه وي، محال وي، د هغې نفي به هم راغلی وي. پوه شوې؟ تاسې نه تپوس کوم د خدای تعالی د پاره بیبي او ټبر او ملګری ممکنه ده که ممتنع ده؟ ممتنع ده. قرآن کریم تبرا شو دغه د ممتنع شي نفي کړی ده. ولم تکن له صاحبه، نشتا د خدای لرا ملګری او بیبي. ممتنع او نفي راغلی ده، راغلی ده کنه ده راغلی؟ هاي هاي هاي. ولد اولاد الله ته ممکن دی که ممتنع دی؟ راشو ګوره دغه ممتنع نفي قرآن ذکر کړی ده. متخذ الله ولدا، ندی نیولی جوړ کړی خدای تعالی ولد لرا. ممتنع دی او نفي راغلی ده. شریک الله لره ممکن دی که ممتنع دی؟ او دغه شریک چې ممتنع دی نفي راغلی ده. ولم يكن له شريك من الذل یا شریک فی الملک. کفوا الله لره ممتنع ده که ممکن ده؟ ممتنع ده. او سوی سوره اخلاص ولم يكن له كفوا احد، هغه د ممتنع نفي مرضی. نو دغه اعتراض دا مسی بیهوده دی. ښه اسی هوا موای جنگول را جنگول دو یوسوس فی صدور الناس دغه مصداق جوړ شوی دی. پوښ په دې خبره باندې امدا شان دغه فتاوا محمودیه اول جلد 487 ځان سره ولیکي. فتاوا محمودیه اول جلد زړه متنګوي ښه د مباحث مفید دی. اول جلد صفحه 487 دا صرف د داغي د داوی په اول جزخه چې علم غیب خاصه د الله تعالی ده پاغي لګیدلی. پاغي کې سوال کیږي، سوال 245 دی. علم غیب صفت مختصه بالله تعالی دی او کسو کې غیر الله تورکی وي دا غسو حکم دی جواب ورکي. د شرقید عبارت روړي العلم بالغیب امر تفرد الله سبحانه وتعالى به ولا سبيل اليه للعباد. خرست سوي د شرقید عبارت الا باعلام منه او الهام بطريق المعجزه والكرامه. خبره ختم. مونږ هم دغه وایو چې په اعلام د الله بعضی مغیبات باندې علم لري معجزتن و کرامتن. مونږ هم دا خبره کوو کنه، مونږ خو بل داونه دی خودلی. همدا شان دغه فتاوا محمودیه اول جلد 491 حواله به وتور کیخه چې په دې صفحه کې اثبات د عطیله میکړي، قید د متناهی لګولې او مساوات هغه شیبه هم د فکړې ده. مونږ هم د مساوات قیل نیو، قید د متناهی لګو، قید د عطیله لګو، قید علی بعض المغیبات لګو. ته چې وی چې علم غیب خاصه د باری تعالی د دعوه داګ دی، کم علم غیب کم یو یک دی پیګي په خبره دارنګي. عمدغه فتاوا محمودیه اول جلد صفحه 496 صفحه هغه کې وای کسو قیل دی ایجابي کولی دی ویډیر کم قله احادیثو کې څومره ذکر سلبي جزئی راغله او ناقص د موجبي کلیه سالبه جزئیه ده. نو چې سلبي جزئی راغی موضع واحد کې موجبه کلیه دی کلیه پاتې نشو اماته شو. او بیا وی وسوک چې ادنا تعلق ممارست د ذخیره الحديث کتب الحديث سره لري وې دې با کلم د علم غیب جزئین انکار ونکي. هغه وضاحت بیا تل کړي دی. ښه همدا شان فتاوا محمودیه یو وشتم جل 21 جلخه صفحه 79 یو کمتیا
التوی غیب کی باتوں کا جس قدر علم ګور علم وتوی دیو دې ته علم نشي ویلې وی اطلاق د علم په پینه کې دې سوی غیب کی باتوں کا جس قدر علم حق تعالی نے عطا فرمایا ہے پیش نبی علیہ السلام ته الله پاک څومره عطا کړو وی دومره بل چا سره نشته دی عطای کېدم لګی او اطلاق د علم هم کوي او 21 جلد او صفحه 29 ده ما درته سو ویل چې دې دعوه کې داګ دی کنه چې علم غیب صدا علم غیب خاصه ده الله تعالی ده نو تب ورته سوي چې کم علم غیب او علم غیب په کومه معنا لوګه کم او په معنا نه مانی دا کتب به وته پیش کې تقسیم دی کړي د علم غیب معناګانی دی بیان کړي نو دغه کې صحیح شکم یو چې علم غیب نه مراد علم غیب ذاتی محیط الکل کلی تفصیلی قدیم غیر متناهی دغه ته مراد شي نو دغه کوي دغه بالکل خاصه د باری تعالی ده نو چې تما سره داوا کې دغه لیکي په دغه کې خو بحث نه دی مثبت او قیل خو زه دغه نه یم فلهذا تعین کوا کم علم غیب خاصه د باری تعالی ده دا ورګه کم شي کو صحیح شي کو خو پاغه کې خو بحث نه دی نو هغه دغه شی وران کوي شابه وایا کم علم غیب تعین بکې راته دا ورګه یو شي کو باطل دو شقونه ورګه کم دي یو باطل شق ورګه دا دی وې کستا دا مرادی چې علم غیب کلی ذاتی او علم غیب عطای جزئی دا دواړه خاصه د خدای تعالی غني د دې بوتلان خو ازهر من الشمس دا خو بداهتن باطل خبره ده ځکه دا خود مسلمه ده چې علم غیب کلی ذاتی خاصه د باری تعالی ده خو علم غیب عطای جزئی خاصه د خدای تعالی بالکل نه ده عطای ستوي چې په عطوا د غیر سره غیر ورته عطا کړی وي په اعطوا د غیر سری یا په عطوا د غیر سری غیر ورته ور کړی وي نو چې په دې باندې قول کې وجد بطلان زکه واضحه ده چې دا موقوف دی قول په دې باندې پس باندې په قول د تعدد د اله په قول د وجود د اله اخر باندې کته دا وی چې علم غیب کلی ذاتی او عطای جزئی دواړه خاصه د باری تعالی ده نو ته بدین وړاندې قول کې په تعدد د الہو یو بل الہ بمانی او هغه ته مرتبه ورکې فوق د باری تعالی نه او بیا به چې خدای تعالی علم غیب عطای ثابته په عطا د غبل الہ بمانی نو قول په تعدد د الہو یا قول په وجود د الہ اخر خو کفر دی نو قول په علم غیب عطای لله تعالی دام کفر دی دا ورکی باطل شق دی کته علم غیب جزیم خاصه د باری تعالی د عطایم خاصه د باری تعالی ده نو عطای چې خاصه د باری تعالی دی کوي دا خو بدیهه البطلان دی بطلان بداهتن واضحه دی دا کفر دی دا ورکی یو باطل شق پولیس په دې پښتو باندې مزدا یو ویم دا تنقیح چې کله دوی مکو بیا به بدل کو او دویم باطل شق ورکی دا دی چې صرف علم غیب عطایی خاصه د خدای خداوند متعال احتمال خدا شته کنه ته چې علم غیب خاصه د باری تعالی ده چې دا احتمال داته واخلي چې صرف علم غیب عطایی جزئی دا خاصه د باری تعالی والی نو دا خو مجمعا کفر دی او صراحتن کفر دی او بداهتن باطل خبره ده نو چې دې در سره دا وګ دی چې علم غیب خاصه د الله تعالی ده ته په څنګه تنقیح کې چې دې کې درې شق دي یو شق دی صحیح دی خو پاغه کې اختلاف نشته دو شق باطل دي نو تعین د علم کوا کم علم غیب یادې کم علم غیب خاصه د باری تعالی خو زمون خو بیا په داسې لالاګانو باندې وړېدلی کاغه راټینګ کې ورته وی چې د خاصیل غوی تعریف وکړه ته وی چې علم غیب خاصه د الله تعالی د خاصیل غوی تعریف وکړه اصطلاحي تعریف وکړه بیا فرق په مابین د لغوي او اصطلاحي تعریفونو کې بیان کا نسبت پکې بیان کده نو صبر بعونه د تباین دی کده عموم خصوص من وجه دی کده مطلق دی کده توافق دی شاو متعین یک خاصه سو قسمه ده خاصه شامله ده که غیر شامله ده خاص نو ده که خاص الجنس ده نبی اسودم تسی تکشین ویلاله نه پويږي بیا نه پويږي چې د دې اوس ما سره انګلیش کې خبرې کوي او کده راته د پیریانو جبه شروع نبی اوی پدې کې بحث نه دی استاد کار دا دی تاسو ځان او بس یو دا کوي وغه کوي لالا چې مناظر اسلام ځان ته د کیسې د تحقیق د مفرداتو به یادې او تاسو چې مناظرې ته ځي کله استمداد په مسله کې ځي الاستمداد الاستغاثه الاستشفاء
کم باب دی سینوتا پکې صدا پارا راځي د دې باب خاصیات څه دي لغوي معنی څه ده اصطلاحي معنی څه ده توسل او استشفاء او استغاثه کې کم نسبت دی د توافق دی ترادف دی او کنه د تباین دی دا شذونه د ملحوظ کې خدای وی چې استمداد د غیر الله نه مافوق الاسباب شرک دی الاستمداد الف لام پکې راغو کوم الف لام مراد دی لغت کې ستوي اصطلاح کې ستوي راټینګي وي نو چې بیا ځان وباسي نو خلکو تراتو شوی دا لالا پسینو تانه پويږي په الف لام نه پويږي غټو مسلو تلاسه چي تاسو دا شرمېدل راوسته د مناظره او بحث ته نو دغه څه کیسې به سره کې علمی انداز کې به ور سره بحث کې پوښوي او دا هم نه وی چې مړه دا په دغه غریب په شروع د صلات هم نه پويږي بس هم داسې به مطالعه ورزم نه که دشمن دې څومره کمزوري نو ورته بخواري او مطالعه خد بیخه کی داسې د بیخه به کې کدان سره چرته مولا ګوټي راوستي نو چې بیالتا هغه تم پته ولګي چې ولو کا د زمونږ د توسل مناظره راغه د وابیانو سره او که زه پیوس هم درته حلف خورم چې والله بالله ثم الله چې ما ټکی کتاب نو کتلې صرف یو رجستر میزان سره وړو باقی هغه مناظرې د پاره مناظر شیخ عبدالحق صاحب تعین شوی د شیخ شهید د جانب نه ما ته ویل تاسو ور سره صدر مناظري اسی ور سره کینې چې دی ډاډه شي اول ځلې دي خپل ته پیزه وړېدم نو چې وړېدم به خدای دې چاته پیغه کی اسی ځان دی ورته میخه کی ځان ورته مناظر کی بیا ځان دی ورته میخه کی خدای دې وبخه